جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله پاک د هیڅ انسان سوال نه رد کوي، خو که زما ستا سوال قبول نشي نو د دې زو ته قصوروار یو. ولې؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای یو انسان الله پاک جل جلاله ته 40 کاله سوال وکړي او داغه دا سوال قبول نشي نو الله پاک جل جلاله ته دې منت کوي یا الله ته زما سوال نه قبل. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای طعامه حرام، د خوراک حرام دی، مشربه حرام، د سکار حرام دی، ملبسه حرام، د لباس حرام دی، فانا یستجاب له، د سوال به الله پاک د کوم طرف نه کوي. ولې د دا وجود دا غوند راغټ شوی په حرام باندې دی، نو چې کوم وجود په حرام راغټ شي الله پاک داغه سوال نه کوي. دیو جنا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای کل جسد غذی بالحرام کان النار اولا به، کوم وجود چې په حرام باندې رالوي شي د د پاره اور لایق دی. بس دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی. نو زمونږ استاسو دا سوال نه قبلېږي، په دې کې مونږ قصوروار یو. الله پاک جل جلاله د انسان سوال نه رد کوي.